زمارونو د دینه مراد لس پی دغه د غټ اختر دی چې غټ اختر ته کله لس پی پاتې شي او د ذل حجې د حج میاشت شروع شي تر اختره پورې دغه لس پی ورځې چې دي دا الله جل شانه ته ډېرې ګرانې دي او الله جل شانه په دې کې په معمولی عمل باندې په معمولی مهنت باندې ډیر عظیم اجر او ثواب ورکوي الله جل شانه چې په څه باندې قسم کوي نو د دینه دا پته لګي اهل علم حضرات فرمای چې دغه شیز به محتم بالشانی دا به عزت والا شیزي دا به اکرام والا شیزي دا د مرتبه خاوند دغه شیزه ځکه الله جل شانه په قران عظیم الشان کې په ډیرو شیزونو باندې قسمونه کوي د الله جل شانو قسم ته ضرورت نشته قسم منغو تاسو کو د خبري د مضبوطوالي د پاره د خبري د کلکوالي د پاره یره چې زرا کوم خبره کوم دا رښتیا ده او دې کې زه دروغجن نیم او زه ځکه دروغجن نیم چې قسم په الله منغو تاسو یو کنه دا خبره مضبوطه په خپل قسم باندې نو د الله جل شانو خبره خو اسنم مضبوطه ده نو ولی الله جل شانو قسم کوي نو اورا علی علم حضرات فرمای چې الله جل شانو د خپل بندگانو ته دې طرف ته اشاره کوي چې لا حاجت لقسمین د الله جل شانو قسم ته ضرورت نشته لکه تاسو غوندي خو بلکې به الله جل شانو قسم کوي نو اے انسانا اے سړیا اے خزي اے رسول الله سلام امتینو دغه کم کار چې در ترست ذکر کیږي جواب قسم نو دا ډیره ضروری خبره ده او کم په قسم کې چې کم شیزونه الله جل شانه راګیر کی نو دغه شیزونه چې دي دام د عزت والا د اکرام والا دي نو الله جل شانه په دلس شپو باندې الله جل شانه د ذل حجې د میشتي د حج د میشتي قسم کوي چې قسم دي زما په لس شپو باندې زمارونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو محفل کې صحابه کرام سره تشریف فرما دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله وې دغه لس شپو ورځو عبادت د الله جل شانه ته ډیر نږدې دی او ډیر خوښ دی او د هر څه نه ورته خوښ دی دغه لس شپې د ذل حجې دی یو صحابي ورته راپاسید د الله رسول ولل جهاد فی سبیل الله الله جل شانه تر دې لس شپو او ورځو عمل دومره خوښ دی چې جهاد نه مرته خوښ دی چې زه جهاد ته لاړ شم زه زخمی کیږم د کافرانو سټونه به وامه زه به ستړی کیږم د الله جل شانه د دین د لوړوالي دپاره به جنګیږم نو آیا زماغه جهاد بم د دې لس شپو او ورځو د عبادت سره برابر نشي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ولل جهاد فی سبیل الله که جهاد تم یو سړی لاړ شي او په دې کې یو څوک عبادت کوي نو هغه مجاهد دومره اجر او ثواب نشي حاصلولی لکه یو څوک چې په دې لس شپو ورځو کې عبادت کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مزید فرمایي الا مگرم یو خبر شته دی کچرته یو مجاهد ځان سره پیسې واخلي دام ولګي ځان سره سورلیم واخلي دا سورلیم تی په جهاد کې ختم شي او دا سړی کم مجاهد چې جهاد ته تللی دا شهید شي واپس کور ته رانه شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه مجاهد چې مالی تاوان یې موکه د سارویم د الله جل شانه په لاره کې استعمال شو ختم شو او د نفس او روحم د الله جل شانه په لاره کې لال نو دغه سړی چې دی به د هغه سړي اجر او ثواب ته رسیدې شي څوک چې په لس شپو ورځو کې د الله عبادت وکړي خدا واقع د جهاد د قضیه سره بس خاص ده په عام وختونو کې زمارونو جهاد داسې عمل دی چې هغې ته یو عمل هم نشي رسېدی ځکه مجاهد دا خپل سر د الله جل شانه د دین دپاره قرباني کوي دا خپل نفس خپل روح د الله جل شانه د دین نه قرباني کوي دا خپل مال د الله جل شانه د دین نه قربان کوي دا خپل بچي د الله جل شانه د دین نه قرباني کوي نو ردین سخ عمل نشته نو ثواب اجر هم ډیر دی
خو البته په دې حدیث کې د دل لس شپو او ورځو عبادت د جهاد نه افضل راغلی دی. زمارونو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث شریف کې فرمایي چې لس شپې د ذی الحجې او لس ورځې د ذی الحجې په دې کې چې څوک د شپو کې عبادتو کې زمارو را رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي روایت د ابن ماجه د حدیث او ترمذی شریف کړي دی. البته دې حدیث ته امام ترمذی صاحب چې دی سندن ضعیف ویلی دی، خو البته فضایلو کې کار کوي علما په دې خبرو باندې پوهیږي. دا حدیث زمانه واوره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما کوم امتی سړي یا زما کوم امتی زنانه په دغه لسو شپو کې عبادت وکړو نو د یوې شپې په بدل کې به ورته الله جل شانه د لیلة القدر ثواب ورکړي. د یوې شپې د عبادت په بدل کې به ورته الله جل شانه د لیلة القدر د شپې عمره اجر او ثواب ورکړي. او که چېرته چا په دغو لسو ورځو کې روژه ونیوله او روژهدار شو نفلي روژې ونیوله نو الله جل شانه به ورته د یو کال د روژو عمر اجر او ثواب ورکړي. اوس سوچ کوه د یوې شپې عبادت په بدل کې درته الله جل شانه د لیلة القدر د شپې عمر اجر او ثواب درکړي. او د لیلة القدر د اجر او ثواب نه خبر یې لیلة القدر خیر من الف شهر. لیلة القدر د شپې ثواب چې دی دا د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر ده چې دا 83 سره پاسه 83 کلونه کی. نو دغه لس شپې عبادت وکړه د لس لیلة القدر اجر او ثواب به درته الله جل شانه درکړي. الله جل شانه سره د اجر او د ثواب څه کمې نشته، امتیازاً درته دغه اجر درکوي. او چې روژه دې دې ونیوله د دغې ورځو لسو ورځو نو د یوې روژې په بدل کې به الله جل شانه د یو کال د روژو اجر او ثواب درکړي. زمارونو موقع ده او موږ ډیر ګناهګار یو، زما خویندو موقع ده او موږ ډیر ګناهګار یو. نو په دغه لسو شپو ورځو کې به د الله جل شانه عبادت کوو. دا ولې دومره عزتمنې دي، ولې دومره مکرمې دي؟ ځکه چې دې لسو شپو ورځو کې یو لوی عمل را روان دی، د یو تکلیف والا عمل را روان دی، یو داسې عمل پکې را روان دی. زما روره مسلمانه چې هغه عمل داسې عمل دی چې الله جل شانه د عرفې په ورځ باندې فخر کوي په حاجیانو باندې. وګورئ فرشتو ته الله جل شانه فرمایي کما یلیق بشانی. تاسو ویل چې انسان م پیدا کوه، وګوره انسان ته چې ځان نه کفنونه تاو کړي، یو څادر یو لنګ سرتور سر په دې ګرمۍ کې وګوره پیدل روان دي او په عرفات میدان باندې ولاړ دی او زما عبادت کوي، ما ته منځونه کوي، ما ته جړاګانې کوي، ما نه غواړي. وګورئ زما بندگان انسانان ما پیدا کړي دي دغه عبادت دپاره مې پیدا کړي دي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نو الله جل شانه د عرفې د ورځې په عمل باندې په حجیانو باندې فخر کوي الله جل شانه. فرشتو ته وایي وګورئ زما بندگانو ته. نو په دې کې عمل را روان دی. دا لس شپې ورځې ځکه بهتري دي چې د حج عمل پکې را روان دی. او حج رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې حج وکړ په هغې کې کنځلو نه کړه، لانجې پکې ونه کړلې او بیکاره بې فایدې خبرې پکې ونه کړلې نو رجعت کیوم ولدته امه. دا سړی که ښځه ده او که سړی دی دوی حج ته لاړله او حج کې کنځلو نه کړله، بیکاره اعمال یې پکې ونه کړله، غیبتونه یې د چا ونه کړله. نو داسې به را واپس شي خپل کور ته لکه په کومه ورځ باندې چې دغه سړی او دغه ښځه د مور نه پیدا شوي دي. داسې به د ګناهونو نه صفا خپل وطن ته، خپل ملک ته، خپل کلي ته، خپل کور ته را واپس کېږي که سړی دی او که ښځه. د حج چې دی دا ډیر عظیم نعمت دی د الله جل شانه د خوا نه. ډیر داسې خلک زمارونو په هغوی باندې حجونه فرض دي نه کوي، ډیر داسې ډېرې ښځې شته چې حجونه پې فرض دي او نه کوي. ولې د زوی واده مې پاتې دی،
دا تا چا ویلی دي چې زوی واده دا به په حج باندې مخکې کې ولی وای زما کور پاتې دی ځمکه مې نشته په کری کور کې اوسېږم دا درته چا ویلی چې کور به مخکې اخلي او بیا به وروستو حج ته ځي زما په کور باندې لنټر پاتې دی وای ځمکه مې شته دی خو کور مې پلا نه دی جوړ کړی دا تا ته چا ویلی دي وای پیسې را سره شته حج پې ځکه نشم کولی چې کاروبار مې کمزوری کېږي دا درته چا ویلي واوره په چا باندې چې حج فرض شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حج دې په سړي په ښځه باندې فرض شو وای نه کو نه ځي ورته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه ښځه او دغه سړی که یهودیت کې مړه شو او که نصرانیت کې مړه شو الله جل شانه ته هیڅ پروا نه ورځي زما رونو حج دا عظیم عبادت دی او دومره مال درته الله درکه چې حج در باندې فرض دی سجده باندې پریوځه چې الله دومره مال دې ما ته راکړه چې زه کمزور او عاجز دی د مکی مکرمې د سفر د پاره تیار کړم او دومره مال دې راکړه زه عاجز به زمو د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې ته به رسېږم زما رونو ډېرو خلکو باندې حجونه فرض دي دا مسله ځان سره نوټ کوي واورئ د زړه په غوږونو باندې واورئ حج به پې فرض دي او دا به عمرو ته ځي عمره په خپل ځای باندې دا بهترین عمل دی سنت مؤکد ده د ثواب عمل دی خو که یو چا باندې حج فرض دی یو سړي یو ښځې باندې او د زر عمرې وکړلې زر عمرې نو هغه د حج غالی پې نه خلاصېږي د دې حدیث مصداق دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که یهودي مري او که نصراني مري او که مجوسي مري او که مشرک مري الله جل شانه تر دې سړي او ښځې پروا نه ورځي ولې حج پې فرض دی او حج نه دی کړی تاسو ته روژه در باندې فرض د نیسي بی که ودې نه نیوله ګناهګار یې که نه ځان ته ګناهګار وې نو حج کم خواته لاړه حج هم در باندې فرض دی او ته نه کې مون در باندې فرض دی او نه یې کې په دې ګناهګار یې دقه رنګې حج چې در باندې فرض شو او نه یې کې ګناهګار یې زما رونو نو ما خبره دا کوله چې دغه لس شپې ورځې د الله جل شانه په نیز باندې ډېرې معتبرې دي او ډېرې معتبرې دي ولې معتبرې دي ځکه چې دي که الله جل شانه د حج هغه عمل په موتا باندې فرض کړی دی په چا باندې چې فرض دي الله جل شانه دې توفیق ورکړي چې داخله وکړي داسې خلک شته هغوی به داخله کړي د حکومت کار دی پیسې دې په بینک کې داخلې کړلې بس تا غاړه آزاده شوله که ستا خڅنې لمبر په دې کال راووته بل کال ته راووته بل کال ته راووته انتظار به کې په دې دوران کې یو سړی مړ شو د حج داخله کړې ده او د حکومت د خوا نه داخله بنده ده لمبر یې نه راځي په دې دوران کې ښځه او سړی مړه شو حج پې فرض دی الله جل شانه ورته تپوس نه کوي بلکې د حج ثواب به ورته ورکوي ځکه هغه کم نیت کم اخلاص کومه وسه چې په ده باندې فرض ده هغه یې کړې ده دې سړي او دې ښځې داخله کړې ده خو د حکومت د خوا نه داخله بنده ده مخکې د وس نشته که مړه شو انشاءالله دوی به خپلو قبرونو نه پاڅېږي او لبیک اللهم لبیک به وایي د حجیانو سره به یو ځای پاڅېږي خو نه داخله وکړئ حج په چا فرض کېږي پته ده درته چا سره دومره مال په لاس کې دی که سړی دی او که ښځه دواړه د الله جل شانه بندګان دي دومره مال ورسره دی د سړي او د ښځې سره چې یاره حج ته زما زه به څلوېښت مثلا اوس وخت کې څلوېښت ورځې ته تېرې او زه واپس راځم چې زما بچي صغیران بچي چې د چا نفقه په تا باندې فرض ده دا وږي پاتې نشي دا تږي پاتې نشي دا بربند پاتې نشي به دومره مال در سره دی چې ستا تګ او راتګ پې کېږي او چې واپس راځي چې د بچو ترې دومره څه پرېښي صغیرانو ته ماشومانو ته چې هغوی وږي پاتې نشي نو په تا باندې حج فرض دی اوس وخت کې سوچ کوه په ډېرو سړو ښځو باندې حجونه فرض دي او نه یې کوي الله جل شانه ورته توفیق ورکړی دی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا او خاص د الله جل شانه باندې په مسلمانانو باندې الله جل شانه فرمای حج می فرض کړی دی پچا من استطاع الیه سبیلا څوک چې دغه حج ته د تلو طاقت او توان لري پیسې ورسره بدن برابر دی شابه پاتې حج ته لاړ شي او بل واوري دا حدیث شریف مم په کې لیدلې چې حج ته څوک لاړ شي نو الله جل شانه مالدار کوي
دا خبره به ما اورېدله خو خپله مې پکې حدیث شریف نه لیدلی بیا مې پکې ورځې حدیث شریف ولیده چې حج ته څوک لاړ شي نو الله جل شانه به هغه مالداره کوي دا سړی به مالداره کېږي دا ښځه به مالداره کېږي حج دې باندې خو الله جل شانه ډېر خوشحالېږي دا یوازې داسې عمل دی چې دا بل ځکې نشي کولی مونځ په هر ځکې کولی شي زکات په هر ځکې ورکولی شي قرباني په هر ځکې کولی شي روژه په هر ځکې نیولی شي اودس په هر ځکې کولی شي صدقه په هر ځکې ورکولی شي په خبره پوهېږئ خو حج داسې عمل دی چې دا د خاصو مکانونو پورې نښتی دی اوس پاکستان او افغانستان کې کعبه شریفه شته چې طواف ترې وکړو نه په پاکستان او افغانستان او دې ملکونو کې مزدلفه شته عرفات پکې شته هغه شیطانانو او جمرات چې ورته وایي پکې شته منا پکې شته نه نشته پکې نو چې نشته پکې نو حج صرف او صرف په هغه ځای کې کېږي نو الله جل شانه ته ډېر مقبول عبادت دی زمارونو او خویندو چې په چا باندې حجونه فرض دي د نن نه اراده وکړئ شا به پاڅئ پیسې راواخلئ او حکومت ته حواله کوي چې ما به حج ته لیږي نور که لسو کالو کې ستا حج راونه واته لمبر دی رانغې نو الله جل شانه ته دې غاړه خلاصه ده او په دې باندې نه خلاصېږي چې ما زوی ته واده نه دی کړی او زه به دا لور ودوم او زه به کور جوړوم او زه به کاروبار روانوم او زه به دکان برابروم او زه به پې کور ته ځمکه اخلم او په کور باندې به زه بلډینګ جوړوم او زه به پیسې به لنټر اچوم نه 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 په دې باندې نه خلاصېږي چې مال در سره دی بس حج در باندې فرض دی او ځان وکاږه د خیره الله دې زموږ او ستاسو بار بار د حرم شریف او د حرمین شریفینو زیارتونه بار بار نصیب کی خزمارونو رازو د قربانی څه مسائل پاتیو اب هم پکې لګوچیو زما محترم ورونو ما درته دا ویلو چې قربانی په ډیر کم نصاب باندې په خزو په سړی باندې فرض کیږي ځکه د تجارت سره مې درته د دې فرق هم ویلو د زکات سره چې زکات باندې کال تیرېدل شته او په دې باندې نشته په هغې کې مالی نامي شرط دی او په دې کې مالی نامي شرط نه دی په قربانۍ کې مطلب دا دی دا ډېر په کم مال باندې په سړي باندې فرض کېږي کم مال ځکه وایم چې د کور ځینې اسباب چې ستا نه اضافه دي او هغې ته ستا اړو ضرورت پیښیږي نه او تا ساتلی دي نو دا به مې حسابې چې د 50 نیمې تولي سپین زر په هغې باندې کېدل بس پاسېږي او قرباني نیسي بس دا در باندې واجب شوه دا در باندې ضروری شوله او چې ولې نه کړله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی په مسجد کې هم نه پرېږدي په عیدګاه کې هم دي نه پرېږدي مونځ ته هم دي نه پرېږدي ولې مال یې اخیستی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم دا دی پرېښی نو اوس خو به قرباني د خیره سره کوو انشاءالله دې ته ټول تیار یو که نه قرباني به انشاءالله کوو چې په چا باندې واجب ده به خامخا قرباني کوي نو څاروی به اخلو منډۍ ته به ځو بازار ته به ځو یاره دا څاروی به څنګه څاروی اخلو یاد ساتئ یو سړی دی او د سره کروڑونه پیسې پرتی دي میلیارډونه پیسې ور سره پرتی دي خو د باندې یو قرباني واجب ده څومره یو قرباني یو ګډوری شو یا په غټ مال کې ومه حصه شوله که ده دا وکړله مطلب دا دی یو سړی دی او دا په افغانستان او پاکستان کې د ټاپ مالدار او د قرباني ونیوله او یو ګډوری ذبحه که بس واجب چې پیسو هغه ته یاداش نه ته الله تپوس کوي جل شانه چې تا ولی قربانی نه د کړی نه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کوي او نه قرآن ملامت کوي نه حدیث ملامت کوي په مسله پوهیږي یو قربانی باندې د سړی د صاحب نصاب غاړه ازادیږي اوس یو سړی دی مالدار دی دغه کور کې سره بچی موسیږي اصغیران دي هغه لا بالغان نه دي جنکیانه ولکان په دغه نابالغو باندې چې ډېر مالدار بچي سړی اولاد ده په دوی باندې قرباني نشته اوس دغه سړی داسې بچي لري چې هغوی بالغان دي الکان او جنکیانې دغه د دې مالدار سړي دی زوی ته به مونږ ګورو دی لور ته به مونږ ګورو چې دومره مال ور سره شته چې دوی په قرباني ونیسي که دومره مال دغه مالدار سړی دی زوی بالغ او دی پیغلی لور سره وو دی بالغ جنۍ سره چې قرباني په واجب وکي به کني نشته په قرباني د دې سړی په مال کې په زوی باندې قرباني دا نه واجب کیږي د دې سړی په مال کې په خزه باندې قرباني نه واجب کیږي د دې سړی په مال کې
د په مور باندې قرباني دا واجب نه ده، د دې سړي په مال کې د په پلار باندې قرباني واجب نه ده. په خبره پوهیږئ؟ داسې خلک ما نه د تیر ځل یو ملګري تپوس وکړ، وایي مفتی صاحب زه خو قرباني ځان ته نیسم، په ما واجب ده، پیسې را سره دي، اهل قرباني، خو دا قرباني خپل حصہ چې د زه خپل مور ته نیسم او داسې مې وایي کړي دي مې لکه دا خو دې بد کړي. ستا په مال کې ستا په مور باندې قرباني واجب نه ده، ستا په مال کې په تا قرباني واجب ده، ته به خپله ځان ته څاروی اخلي او ته به یې ذبحه کې او ستا د خوا نه به که چېرته په تا باندې قرباني واجب ده او خپله حصه دې مور ته ورکړه چې مور یې دا ستا شوه، زه ته مشری ځان دې په دین کې قرنې که ځان دې پوخنا که، نو ته ګناهګار پاتې شو، د مور قرباني دې وشوله، خو په تا باندې قرباني پاتې ده، واجب در باندې پاتې شو. هغه حدیث ته واپس به راځو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فلا یقربن مصلانا، دغه سړی دا دې زمونږ جومات او عیدګاه ته نه راځي، قرباني نه ده نیولې. همدغه رنګې په تا قرباني واجب ده، پلار دې غریب دی، ته وایې چې رضان په ځای پلار ته نیسما، بس تا نه واجب پاتې شو، ته ګناهګار او د پلار دې قرباني وشوله. زما په خبره خو پوهېږئ که نه؟ نو قرباني چې په چا واجب ده خپله به یې ځان ته نیسي. اوس یو سړی دی، اوس شته دی، خپل هم قرباني ونیوله او یاره زما دا مور چې ده دې ته هم قرباني نیسم، دا ډېره بهتره خبره ده، ډېر د غیرت او د پښتو د اسلام کار دی وکړه چې خپل هم دې قرباني ځان ته حصه ونیوله، مور ته هم دې ونیوله، خپل هم دې ځان ته حصه ونیوله، پلار ته هم دې حصه ونیوله. نو د یو په حصه باندې چې بل ته دې ورکړه ستا غاړه پرې نه خلاصېږي، غاړه به زما ورور ته ځان ته خلاصي. خلاړلې منډۍ ته څاروی اخلي، څنګه څاروی به اخلي؟ څاروی به د عیب نه پاک څاروی اخلي، بیکاره څاروی به نه اخلي، ښه تندرست څاروی به اخلي. ځکه داسې چل دی چې دا څاروي نه دي، دوی به په قیامت کې الله جل شانه را ژوندي کي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا به د دې ګن سره، د دې ښکرونو سره، د دې پوستکو سره، د دې یختو سره الله جل شانه حاضر کی او دې سړي ته به په قیامت کې حواله کی چې وګوره دا قرباني دې قبوله شوې ده، دا ارڅ ګن بلا به پکې او تا ته به حواله کی. دا به د میزان په تله کې دا قرباني تللی کېږي چې ردی به څومره وزني الله جل شانه ته علم دی. د قیامت په ورځ حدیث شریف دی دا به راوړل کېږي، نو ښه څاروی به اخلي. اوس تا داسې څاروی اخیستی دی چې هغه د ډېرې ناراستۍ نه په ګیا باندې په وښو باندې شخوند هم نشي والی، نو دا به الله جل شانه ته څه قبول شي. تا داسې څاروی اخیستی دی چې پړی د پکې اچولی دی او په 5 کسانو باندې راښکې او کور ته دې را روان کړی، ولې هغه کمزوری دی، د کمزورۍ د وجې نه مزل نشي کولی. پام کوه چې دوکه نشي، ښایسته څاروی به اخلي. اوس د څاروي هغه عیب درته وایم چې هغه پکې قرباني نه کېږي. یو څاروی دی او د هغه ښکر مکمل د ویښه مات شوی دی، په دې قرباني نه کېږي. البته خیر دی که ښکر 3 حصه مات دی، 4 حصه مات دی، پروا نه کوي. ښکر کې دا مسله د خیاط ساتئ چې ښکر کله د ویښه مات شو او د دې څاروي د مغزو ته دا زخم ورسېده او دا ویښه چې مکمل راوځي چوچونکی هم ورسره مات شي، بیا په دې څاروي قرباني نه کېږي. خو که ښکر که نه، ښکر کې لږ اسانتۍ شته، که ښکر یې نیم هم مات شوی او پروا نه کوي، په څاروي قرباني کېږي. څه مسله نشته دی. دغه رنګې ځینې څاروي شته هغوی اړو ښکرونه راوځي نه، نو په دې مسله ځان پوه کړي. ځینې څاروي داسې دي چې هغوی ښکرونه نه راوځي، نو که ښکر یې نه مو نو قرباني به پرې کېږي. په مسله پوهېږئ؟ بالکل یو څاروی دی د 2 کالو برابر شو، مطلب دا یو غوی دی او د هغه ښکرونه هېڅ راونه وتل، نښې نښانې هم نشته، قرباني پرې کېږي، هېڅ مسله نشته دی. خو که ښکرونه یې وو او په بیخ کې مات شو یو ښکر یا دواړه، نو بیا به پرې قرباني نه کېږي. په مسله باندې ځان پوه کړئ. سترګه یو څاروي نشته دی، سترګه په دې څاروي باندې قرباني نه کېږي، ولو 20 منه غوښه خو دې پکې، خو قرباني پرې نه کېږي. ولې الله جل شانه ته به روغ مال لګي. په خبرو پوهېږئ؟ دا ولې دا دومره سالم څاروی الله جل شانه غواړي؟ نه، الله جل شانه عظیم ذات دی، نو تحفه به ورته ښایسته تحفه پیش کړې که نه، لکه د هر چا د شان مناسب به تحفه پیش کړې. نو الله جل شانه ته چې تحفه پیش کوو
نو د الله جل شانه د شان مناسب داسې تحفه به پیش کوو چې هیڅ قسمه عیب پکې په دنیا کې هم نه. اوس څاروی دی د هغه سترګه باندې ستا شک راغی چې یاره دې کې نظر شته که نشته، دا بړندی که نه بی. نو که چېرته د دې سترګې درېیمه حصه نظر یې تللی و، مسلې ته غوږ شي، درېیمه حصه نظر په دې څاروي باندې قرباني نه کېږي. که د درېیمې حصې نه زیات هم قرباني پرې نه کېږي، خو که درېیمه حصه هم تللی او نظر یې قرباني پرې نه کېږي. دغه رنګ یو څاروی دی او غوږ یې کټ دی. اوس به موږ د بل غوږ سره دا میچ کوو، مقابله به کوو. که چېرته د دې څاروي دا غوږ درېیمه حصه کټ شوی و، یا د درېیمې نه زیات قرباني به پرې نه کېږي، او که د درېیمې حصې نه کم کټ شوی و بس بیا پرې قرباني کېږي، څه مسله دا نشته وي. دغه رنګې زما ورونو مهمه مسله دا ده، اکثره خلک پکې رینګونه هم کوي، ځان پرې پوه کوي. وایي مفتي صاحب یاره څاروی چې دی اغستی مې دی او یا یې اخلمه او غاښونه یې نشته خو عمر برابر دی، واخلم که وانخلم. نو یاد ساتئ هغه څاروی چې د هغه عمر بالکل په کمپیوټر باندې برابر دی، 2 کالو ته رسېدلی دی، خو کلونه به کم کلونه حسابوئ، عیسائی کلونه نه، جنوري فروری نه، دا به اسلامي کالونه، اسلامي ورځې او شپې به شمېره، اسلامي میاشتو باندې چې کله 2 کالو ته ورسېده بس څاروی دی برابر دی. په خبره پوهېږئ؟ ځکه چې 2 کاله انګریزي ته حسابې او 2 کاله اسلامي حسابې، نو تقریبا په 2 کالو کې تقریبا 40 ورځې د انګریزي کال د اسلامي کال نه زیاتې راځي، 40 ورځې، یو میاشت تقریبا راځي. نو تاسو به اسلامي میاشت حسابوئ. 2 کالو ته رسېدلی دی او بالکل هغه سړي سره په کور کې دی چې یاره او دا 2 کالو ته رسېدلی خو غاښونه نه دي کړي، بالکل یې اغستی شي. ځکه غاښ چې دی دا د قربانۍ په څاروي کې شرط نه دی، بلکې غاښ دا یو علامه ده د 2 کالو د عمر. په خبره پوهېږئ؟ یو څاروی دی 3 کالو ته ورسېده او تا ته بالکل پته ده په دلیل سره چې دا 3 کالو ته رسېدلی او غاښ یې لا نه دی کړی، بالکل پې قرباني کېږي. دا غاښ علامه ده. د طالبان د دوی ته چا د قربانۍ دپاره سخی راوستی و، د غاښ پورې خبر را یاده شو چې سخی ورته راوستی و. نو طالبان خو دي مس خلک دي، بلنګان آزاد خلک دي، نو هر یو طالب به چې مدرسې ته را دننه کېده که نه، نو بس دا سخی به یې ونیو او د غاښونه به یې ولیدل، هلکه وایي په غاښ پوره دی. بل طالب براته، بل طالب براته، او یو طالب به د ورځې 2-3 ځله د سخي دا غاښونه لیدل، هلکه وایي په غاښ پوره دی. هسې د خپل هغه شوق دپاره ورته خوشحاله و. نو دا سخی چې دی په دې خولې وازېدو باندې دومره مخته شو چې چېرته به یې پټکي والا لیدل، مخکې نه به ورته خوله کولا وکړله. پوهېده که نه چې یاره دا خلکو مې نه پرېږدي، او اوس به راباندې خوله په زورونو کولاوی، نه دومره سیل شوی او چې مخکې نه به یې داړې چینګې کړې چې ملا صاحب غاښونه مې وګوره خو ګورې ګوتې مه راوړه. دا غاښ نه دی، دا شرط نه دی، علامه ده، علامه او نښه ده د 2 کالو. اوس سخی دی او 20 منه سخی دی، غوی دی، او یو ورځ پکې په کال کې کمه ده، د اختر په ورځ باندې ته ذبحه کې، په دې کې یو ورځ په 2 کلونو کې کمه ده، نو قرباني دې پرې نه کېږي. په خبره باندې زما پوهېږئ؟ دغه رنګې اوښ کې 15 کاله شرط دي، په 15 کالو کې یو ورځ کمه ده، په هغه اوښ په اوښه باندې قرباني نه کېږي. په وزه او ګډ کې 1 کال شرط دی چې یو ورځ پکې کمه وه، نو قرباني نه په ګډ باندې کېږي نه په وزه باندې. البته ګډوري کې یو خبره شته، داسې ګډوری دی چې هغه د کال په ګډورو کې پرېږدي او د کال د هغې عمر ښکاري یا د هغې نه غټ ښکاري، خو عمر 6 میاشتې پوره دی. که 6 میاشتو نه کم وګډورې او د اوښ عمر ښکاري، دا هم قرباني به پې بیا نه کېږي. خو د 6 میاشتو دی برابر دی، او د کال د ګډانو عمر ښکاري، بیا په دغه 6 میاشتو والا ګډوري باندې هم قرباني نه کېږي. اوس چیلنګې دی او چیلنګې د 6 میاشتو دی او د کال په چیلنګو کې دی پرېښوده، او دا تی دومره غټ ښکاري لکه اوښ چې په ګډورو کې ښکاري. هم چیلنګي کې دا مسله نشته، دا صرف او صرف ګډورو پورې خاص ده، په دې ځان پوه کوي. نو چیلنګی چې د کال نه یو ورځ هم کم دی او د اوښ عمره شو، هم قرباني به پې نه کېږي. البته ګډوری مې درته ویل چې د 6 میاشتو برابر دی او د کال د ګډورو عمره ښکاري، په دې باندې قرباني کېږي. زما ورونو راځئ،
بلې مسلې ته زو ساروی دی او خپې ګوډه ده. یاره دا ګوډوالی شریعت کې څومره عیب دی راشه چې درته ویم. ساروی دی دومره ګوډ دی چې را روان کړی دی او دا خپه نشي لګولی. یو خپې داسې ګوډه ده چې بالکل پې هغه ځمکه باندې لګولی نشي، ځان پې تکې کولی نشي، په ده باندې قرباني نه کېږي. خو ساروی دی ګوډ دی او تا را روان که دا خپه لګوي په تکلیف سره په ده باندې قرباني کېږي، پروا نه کوي. خوار دی ساروی دومره خوار دی چې په اډوکو کې هغه ماغزه بالکل رک شوي دي، په دې باندې قرباني نه کېږي. یا خارخ دی په پمن دی او داسې پمن دی چې دا پمنوالی د لرې نه ښکاري، تکلیف دی ورته پمنوالی نه، په دې پمن ساروي باندې قرباني نه کېږي. یا لیونی دی او داسې لیونی دی چې د لیونتوب د وجې نه هغه ګیام نشي خوړلی او بم نشي څکلی، په دغې لیوني ځناور باندې به ساروي باندې به قرباني زمارونو نه کېږي. د قرنګي لکې د ساروي کټ ده او به ګوري که درې میسه چرته کټ وا قرباني پې نه کېږي، او که د درې میسې نه کمه کټ وا ګوره درې حصې به کې لکۍ، یو دوه درې میسه دا پوره کټ ده قرباني پې نه کېږي. د درې میسې نه کمه کټ ده قرباني به پې کېږي، د درې میسې نه زیاته کټ ده هم قرباني به پې نه کېږي. په مسله باندې پوهېږئ؟ ښه د قرنګي یو ساروی دی او غاښونه یې برابر اوسې، غاښونه ووتل، غاښونه یې راختلي وو او یاره غاښونو بیماري پې ولګېدله، څه وجې نه یې غاښونه ووتل. نو که چېرته په خوله کې ډیر غاښونه موجود وو او خوراک پې کولی شو، خیر دی که څه یې وتي وو، مسله نشته دی. یو غاښ ته دو وتي څو وتي دي پروا نه کوي، خو چې ګیا یې خوړلی شوله ښه برابره پروا نه کوي، بیا پې قرباني کېږي. یاره یو ساروی دی او هغه دا سپیکر بند کړي، یو ساروی دی یاره هغه خسي دی، خسي. نو خسي ساروي رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ګډوري چې هغه دواړه خسین شوي وو، دا یې ذبح کړله، په دې کې ثواب او اجر ډیر دی. ښه اوس یو غوی دی او ښه تندرسته دی او ته وایې چې یاره دا خو خسي دی، نو په ده باندې ګینې قرباني نه کېږي. نه په ده کې اجر او ثواب ډیر دی، ځکه ده کې غوښه ډیره وازګه پکې ډیر برابر یې هغه. اوس یو ساروی دی او یو څوک یې خسي کوي، په دې مسله ځان پوه کوي، او د خسي کېدو د وجې نه د ده یو انډه نه ده دا تې ووتله ختمه شوله یا تې کټ کړله، نو یو اندام به کې کم شو که نه، خو بیا هم پې قرباني کېږي، پروا نه کوي. یو څاروی دی او دا د تشو میتیازو ځای تې چا کټ که، نر څاروی دی د تشو میتیازو دا آله دا تې چا کټ کړله، نو بیا هم پې قرباني کېږي. ښه د قرنګې یو څاروی دی او چا خسي کو، دا عربو به کول ده، ځکه دا څاروي چې دي دا دې سره مضبوط شي، دا به ګیام ډیره خوري او غټیږي، بې موسمه ډیر غټیږي، تاسو ته پته ده. دغه رنګې ساروی دی او شا خسي کو صاحب او دواړه انډې تې ووتلې ختمې شولې، بیا هم پې قرباني کېږي. دا مسله هندي هم لیکلې ده او فتاوه محمودي هم لیکلې ده او غالبا شامي هم لیکلې ده. نو په خسي ساروي باندې قرباني بې شک او بې شوبې کېږي، بلکې اجر او ثواب هم پکې ډیر دی. سپیکر ولګوه. د زما ورونو خویندو دا څه عیوب درته ما د ځناورو د څاروو د قربانۍ د څاروو وویله، کوم چې ما ته فلحال ذهن کې حاضر وو انشاءالله هغه مې درته وویله. اوس ځینې داسې عیبونه دي چې هغه به زموږ ذهن کې حاضر نه وي، انشاءالله به تاسو راته ووایئ، موږ به درته جواب درکو. تاسو صرف انشاءالله تپوس کوئ، تاسو ټولو ته د الله په فضل باندې اجازت دی چې ذهن تم کم سوال راځي کم تپوس راځي، بس تپوس کولی شي چې مفتی صاحب مولوي صاحب په دغه څاروي چې دا عیب پکې کېږي که نه، په دې طریقه باندې په څاروي باندې قرباني کېږي که نه، په دې طریقه باندې په څاروی دی عیب پکې دی قرباني پې کېږي که نه، د الله په فضل انشاءالله تاسو ته به جواب میلاوي. یو ملګري خط رالیږلی مفتی صاحب السلام علیکم، مړي پسې جړا کولو باندې مړي ته عذاب میلاویږي، په دې کې مړي ته څه ګناه ده؟ جاړي خو ژوندي خلق، قرآن کی معلومات راکے. قرآن عظیم الشان کے خو اللہ جل شانو فرمائی ولا تزر وازرة وزر اخرى، اللہ جل شانو د یو چا بار په بل باندې نه ورچي، خو ځینې صورتونو کې ورچي. مطلب دا دی ستا زوی دی او تا د لاس نه ونیو دم سره دی کېناو، رباب منګی دی ورته یاد کړه، ډول دی ورته یاد کړه، او ته مړ شولې او دا سړی ستا زوی بیا هم دې فن کې لګېدلی دی، نو دلته به ته د دې زوی بوج اوچتې، ځکه ستا په عمل سره
ستا په دې اخلاص سره او ستا په شوق سره ستا دا زوی ډم شوی دی، ته به په قبر کې پروت او تا ته به دا ګناه در رسیږي. ښه دلته به بوج ته اوچتې خدای نخواسته تا شراب خانه کولاو کړې، چرس خانه دې کولاو کړې ده، د ایسو کاروبار کې ته مل شولې او زوی ته دغه کاروبار حواله که په خپل ژوند باندې چیرې بس دا ښایسته کار دی او دا کوه، شراب خرڅوه، چرس خرڅوه، پیم خرڅوه، پوډر خرڅوه، دغه زوی د په دې کار کې لګېدلې، ته به په قبر کې پروت یې چې زوی دې دا کاروبار کوي، توبه یې نه ایستي، تا ته به د دې ګناه ملاویږي. البته د مړي په باره کې حدیث شریف تو صراحتا حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای مړی چې دی مړی دا د خپل اهل په جلا باندې دته عذاب ملاویږي. او د حدیث شریف الفاظ داسې راغلل نو علما به په دې کې دا خبره کوي کم مړی یو د کور مشر دی دا وصیت به کوي چې یاره که زه مړ شم بچو ته ګوره اسلامي تربیه ورکړي چې یاره مړي پسې جړا نشته دی، چغې به نه وهئ، جړا شته، رسول الله سلام هم خپلو بچو پسې جړلي، صحابو پسې جړلي دي، خو ګریوان به نشلې، مخ ته به څپېړې نه نیسي، جب به ځان نه نشکې، په خاورو کې به څملې نه چې به یې د خلک راوچتئ، نه جړا کوه، مړي پسې خفګان شته. ښه شریعت د خفګان خلاف نه دی، بلکې شریعت دا وایي چې دغه څوک وفات شو 3 ورځې تاسو هم د هغه سره خفګان وکئ. او که خفګان نه درته نو هسې جړان درتله دا شکل نه دی، دا د مسلمان رور سره داسې جوړ کړه ګینې چې زه خو تا سره خفه یم او جړا راته راځي. 3 ورځې به د مړي په کور کې اور نه بلیږي، دا نور مسلمانان ګاونډیان به هغوی کره انګولې سالن ورولي، روټۍ به هغوی کره ورولي. شریعت خو درته حکم کوي چې د مسلمان په خفګان باندې خفه شه، خو داسې خفګان نه چې حدیث کې منع راغلی ده ځینې ښځې چې د مړي بېځایه صفتونه کوي او د ورځې پسې بیا کنځلي کوي، د وخت پسې کنځلي کوي، ځان ته کنځلي کوي، او دغه رنګې چې دی ګریوان کوي او دغه رنګې مخ په څپېړو باندې وایي اخته ځان نه وباسي، که داسې جړی کوله نو آیا په دې باندې به اوس د مړي ته ګناه ملاویږي که نه؟ نو که مړي چېرته وصیت کړی چې ما پسې به داسې بېکاره جړاګانې نه کوئ بیا مړي ته ګناه نه ملاویږي. یا مړي خپلو لورګانو او بچو ته او ښځې ته اسلامي تعلیم ورکړی و چې اسلامي تعلیم دغه دی چې مړي پسې به دغه رنګې بې حده او بېکاره جړاګانې نه کوي کومې چې رسول الله سلم منع کړي دي، او بیا هم د زنانه و د دغه وکړ سره د تعلیمه بیا هم مړي ته ګناه نه ملاویږي. خو اوس که مړی چې کوم دی چې څوک چې مړ شوی دی د هغه هم دا نیت او خواهش و چېرې څوک مړ شي نو ځان په څپېړو والم پکار دي، ځان باندې هغه ګریوان شکولم پکار دي، په خاورو کې لغړېدلم پکار دي، او اواز انتهایی درجه اوچتول پکار دي. نو بیم چې دغه ښځه پسې جاړي، دا لور پسې جاړي، دا زوی پسې جاړي، هغه مړی هغه ته به بیا د دې جړه چې د پسې کېږي هغه ته به یې ګناه ملاویږي. خو که څوک وصیت یې کړی یا بچو ته اسلامي تعلیم ورکړی دی او دوی پسې وجاړي نو بیا هغه مړي ته د دې اهل او د کورنۍ د جړه کومه چې دې سزا دا نه ملاویږي. الله دې شرمنده ول ماته بیا تاسو ته د څو خبرو باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.